السلام علیکم د شمال خبرونو سره زه اکرم خان تاسو اورئ او ګورئ شمال ریډیو. اول د مهمو خبرونو سرټکی. وزیر اعظم عمران خان د پارټۍ مشرانو او اتحادیانو رضا کولو دپاره خپل کوششونو کې تیزي راوستلې. د یو عشایي اهتمام یې کړی، د پارټۍ مشرانو او اتحادیانو ته دعوت ورکړی دی. حکومت په 1 لیټر پټرول 20 روپۍ ټیکس اخلي، په 1 لیټر ډیزل 50 روپۍ ټیکس اخیستل کیږي. د پټرول ډیویژن معلومات تر مخه د وزیر خزانه وایي حکومت لخوا د پټرولیم مصنوعات نه اخیستل شوی ټیکس باندې خپله خساره پوره کوي او ضروري اخراجاتو دپاره استعمالوي. همدغه وجه ده چې عوامو ته پټرول ګران ملاویږي. پاکستان کې هم وینټیلیټر تیار شوي دي. وفاقي وزیر فواد چودھری ویلي چې پاکستان کې جوړ شوي وینټیلیټر په روانه هفته کې NDMA ته حواله کیږي. په 13 غنټو کې د کرونا وایرس نه د ښکار مریضانو شمیره 4,022 ته رسېدلې او د کرونا وایرس نه په 13 غنټو کې 83 کسان په حق رسېدلي دي. وزیر اعظم عمران خان ویلي چې زموږ ټیم سمارټ لاک ډاون نافذولو والا په اولنو خلقو کې شامل دی. که په ایسوپیز عمل وکړلی شي نو ډېر زر به د کرونا وبا ختمه شي. تیر روز کابل افغانستان کې د هیومن رایټس کمیشن گاډۍ د بم دماکې ښکار شوې، نتیجه کې گاډۍ تباه شوې او د NGO سره تعلق لرونکي زنانه او ډرایور په موقع په حق رسېدلي دي. د پټرول په وجه عوام حیران شوي دي. عوام وینا ده چې د 6 ورځو نه پاکستان کې پټرول غایب و، د پمپونو مخې ته به د گاډو قطارونه ولاړو. د پټرول ګرانۍ سره پمپونو کې قطارونه بالکل ختم شوي. د خپلې مرضۍ مطابق چې څومره پټرول پکار وي په اسانه ملاویږي. عوام په حکومت د پټرول مافیا سره په ملاوېدو یا د حکومت په بېوسۍ شک من شوي دي. لاهور کې د پتنګبازۍ دوران کې د کیمیکل تار له وجې د 6 کلنې ماشومې مرۍ کټ شوي او ماشومه په موقع په حق رسېدلي. چمن بارډر بندش خلاف هړتال جاری دی. چمن کې د 13 میاشتې راسې تجارت بند دی. 13 ورځ په ضلع باجوړ علاقه تڼیک مامون کې د 2 فریقینو ترمنځ دښمني په دوستۍ بدله شوې. دواړو فریقینو د جرګه مشران په وړاندې یو بل د ورورولۍ لاس ورکړی. 13 ماښام په ضلع باجوړ ښار بازار کې د ګیس سلنډرو په دوکان کې اور لګېدلی و. نتیجه کې دوکانونو ته ډېر نقصان رسېدلی. ریسک یو 1112 د پیښې ځای ته رسېدلی. په اور وجنه یې قابو بیا موندلې ده. دا د خبرونو سرټکي. اوس د خبرونو تفصیل خو د یو وړې دمې نه وروستو. که تاسو نړیوال، سیمایي، علاقايي په حالاتو، واقعاتو، لوبو او موسم خبرونه اوریدل او کتل غواړئ نو د شپې په 10 او سحر 9 بجې په شمال ریډیو یوټیوب کتلې او په 98.6 FM اوریدلی شئ. د مین وروستو یو ځل بیا هرکلی. اوس د خبرونو تفصیل. وزیر اعظم عمران خان د پارټۍ مشرانو او اتحادیانو رضا کولو دپاره خپل کوششونو کې تیزي راوستلې ده. د پارټۍ مشرانو او اتحادیانو ته دعوت ورکړی. د بلوچستان عوامي پارټۍ دعوت قبول کړی. د بجټ منظورۍ تعاون حوالې سره به هم په عشایه کې خبرې اترې کیږي. د بلوچستان نیشنل پارټۍ د وزیر اعظم د دعوت نه انکار کړی. حکومت په 1 لیټر پټرول 20 روپۍ ټیکس اخلي، په 1 لیټر ډیزل 50 روپۍ ټیکس اخیستل کیږي. د پټرول ډیویژن معلوماتو تر مخه وزیر خزانه وایي حکومت لخوا د پټرولیم مصنوعاتو نه ټیکس اخیستلو باندې خساره پوره کیږي او ضروري اخراجاتو دپاره دغه ټیکس استعمالولی شي. همدغه وجه ده چې عوامو ته پټرول ګران ملاویږي. پاکستان کې هم وینټیلیټر تیار شوي دي. وفاقي وزیر فواد چودھری ویلي چې پاکستان کې جوړ شوي وینټیلیټر په روانه هفته کې NDMA ته حواله کیږي. NRTC ته یې مبارکي هم ورکړې ده. آخري 3 ډیزاین هم په آخري مرحلو کې دي. فواد چودھری ویلي چې موږ به د دنیا په هغه ملکونو کې شامل شو کوم ملکونه چې د میډیکل میدان کې پیچیده مشینونه جوړوي. په 13 غنټو کې د کرونا وایرس کار مریضانو شمیره 4,022 او 83 کسان د کرونا وایرس نه په حق رسېدلي دي. پاکستان کې د کرونا وایرس ټوټل مریضانو شمیره
2,02,955 پاکستان کې د ټوټل مړو شمیره 4,113 او پاکستان کې د کرونا وایرس نه د ټوټل صحت یاب کسانو شمیره 92,640 ته رسیدلې ده. سن کې د کرونا وایرس کار مریضانو شمیره 28,218، اسلام آباد کې 12,395، خیبر پختونخوا کې 15,380، پنجاب کې 14,202، بلوچستان کې 10,218، ګلګت بلتستان کې 1430 او آزاد کشمیر کې د کرونا وایرس کار مریضانو شمیره 1,020 ته رسیدلې ده. وزیر اعظم عمران خان ویلي چې زموږ ټیم سمارټ لاک ډاون ناپیژولو والا په اولنو خلکو کې شامل دی. که په ایسوپیز عمل جاري وساتلی شي نو ډیر زر به د کرونا وبا ختم شي. 13 ورځ کابل افغانستان کې هیومن رائټس کمیشن گاډی د بم دماکې ښکار شوی، نتیجه کې گاډی په مکمل توګه تباه شوی دی او د انجیو سره تعلق لرونکي زنانه او ډرایور په موقع مړه شوي دي. د حملې ذمہواري چا نه ده قبوله کړې. یاد دې وي چې په روانه میاشت کې په کابل کې تر اوسه پورې 12 بارودي سرنګ دماکې شوي دي، نتیجه کې 12 کسان مړه او 40 جوبل شوي دي. عوام د پټرول په وجه حیران شوي دي. د عوامو وینا ده چې د شپږ ورځو نه پاکستان کې پټرول بالکل غایب و. د پمپونو مخې ته به د گاډو قطارونه ولاړو. د پټرول ګرانۍ سره پمپونو کې قطارونه بالکل ختم شوي دي. د خپل مرضۍ مطابق چې څومره پټرول پکار وي په اسانه ملاویږي. عوام په حکومت د پټرول مافیا سره په ملاوېدو یا د حکومت په بېوسۍ شکمن شوي دي. لاهور کې د پتنګبازۍ دوران کې د کیمیکل تار له وجې د 6 کلنې ماشومې مری کټ شوې ده. ماشومه په موقع په حق رسېدلې. دا حادثه هغه وخت رامنځته شوه کله چې ماشومه د پلار سره په موټرسایکل روانه وه. چمن بارډر بندش خلاف هړتال جاری دی. چمن کې 13 میاشتې نه تجارت بند دی. د پولې دواړو غاړو ته د گاډو اوږد قطارونه ولاړ دي. مقامي تاجرانو د بارډر کولاولو دپاره مسلسل احتجاج جاری ساتلی. مختلف سیاسي ډلو هم د احتجاج حمایت کړی دی. 13 ورځ په ضلع باجوړ علاقه تڼي مامون کې د دوو فریقینو ترمنځ دښمني په دوستۍ بدل شوي. دواړو فریقینو د جرګه مشران په وړاندې یو بل له د ورورولۍ لاس ورکړی. فریق اول تاج محمد کلیشا بدان او فریق دوم نور جمال ترمنځ په معمولی خبره دښمني جوړه شوې وه. د مشرانو په کوششونو سره په دوستۍ بدل شوي. دواړو فریقینو راتلونکي وخت کې د رونو په شان د اوسېدلو لوس کړی دی او د جرګې مشرانو شکریه ادا کړې. بل طرفته په سلارزو علاقه وکشین کې هم د دوو فریقینو ترمنځ دښمني پر ورورولۍ بدله شوې. فریق اول نور سمین ولدي مزمین، فریق دوم تاج محمد ولدي نورګل د جرګه مشرانو شکریه ادا کړې. راتلونکي وخت کې د امن سره د اوسېدو فیصله کړې. په ضلع باجوړ کې د کرونا وایرس اثر اوس هم په تیزۍ سره جاری دی. عوام د ایسوپیز څومره خیال ساتي په دا هکله زموږ نماینده سهیل تنخوا د AC ناوګۍ حبیب الله خان وزیر سره خبرې کړي. راځئ چې په شریک یې واورو. السلام علیکم کتونکو، یو ځل بیا هرکلی شکریه د ټایم کې تاسو موږ ګورئ او اورئ. موږ سره یو ځل بیا ملګری شوی دی د ناوګۍ سب ډیویژن اسسټنټ کمشنر حبیب الله خان. وزیر صاحب ډېره مننه کوو مصروف او خپل قیمتي ټایم نه ټایم راکړو سره. السلام علیکم. وعلیکم السلام. بسم الله الرحمن الرحیم. زه تاسو ډېر مشکور یم چې تاسو بیا ماته ټیم راکړو چې د خلکو سره بیا مخامخ شو. نو بنیادي خبره هم دا ده چې الله فضل دی چې کرونا اوس مطلب چې په کمولو روانه ده. نو دغه خو دا چې د ګورنمنت او زمونږ د دغه یو پالیسی چې کومه هغه ډیسټریکټ پالیسی سټریټجی و چې موږ یې باندې عمل درآمد وکړو او اټ د سیم ټایم بجاور خلکو غو د ایڈمنسټریشن سره ډیر تعاون وکړو. هغه موږ مشکور یو چې موږ ورته سټي مو میلی دي کدی بازار صدران دي یا عام پبلک دي. نو دوی موږ سره تعاون کړی دی او زمونږ سره په دې ایسوپی په دې باندې عمل درآمد کې تعاون کړی دی. او نمبر 2 دا چې کرونا خو چې دا خو یو انټرنیشنل وبا ده. نو د زمونږ چې کوم ایسوپیز دي هغه باندې موږ به دستور عمل درآمد کوو. کوم سوشل ډیسټنسینګ دی، ماسک شو، سینیټایزر استعمال شو، غنی ته ورتګ شو، دا نه دی پکار. او د دې مطلب دا دی چې بدی باندې لکه په هغه باندې 144 نافذ ده په ماسک باندې. نو هغه به دستور ارڅ انټیکټ دي. خو موږ دا بیا هم اپیل کوو خلکو ته
چې دوی دغسې څنګه تعاون زموږ سره کړی دی دغسې تعاون دوی زموږ سره جاري وساتي نو انشاءالله موږ امید لرو چې دا وبا به ختمه شي او انشاءالله دې نه به موږ ټول تاسو محفوظ شو انشاءالله موږ پر امید یو زموږ خو روزانه په دې سلسله کې میټینګ وي کرونا باره کې زموږ میټینګ وي روزانه هغه که چوټي وي که چوټي نه زموږ میټینګ وي او هغه مطلب دا چې موږ د خلکو د تحفظ لپاره وکړو او داسې سټریټیجي داسې لایمل تیار کړو چې هغه کې خلکو ته فایده وي او خلک محفوظ شي او موږ د خلکو نه مطمئن یو باجوړ خلک عزتمن خلک دي پښتانه خلک دي نو پښتانه چې دي هغه په خبر غم پوهیږي هغه کې یو انا او غیرت غم وي نو موږ سره اوسه پورې ډېر ښه تعاون کړی دی او موږ دا امید لرو چې دوی به موږ سره خپل تعاون جاري ساتي او انشاءالله په شریکه به دې وبا ته موږ شکست ورکوو اوکې مهرباني السلام علیکم تیر ماښام په ضلع باجوړ ښار بازار کې د ګیس سلنډر دکان کې اور لګېدلی و نتیجه کې دکانونو ته ډېر نقصان رسېدلی ریسک یو 1112 د پیښې ځای ته رسېدلی په اور وجنه یې قابو بیا موندلې ده د ښار بازار یې د تباهي نه بچ کړی دی په ښه کارکردګۍ عوامو د ریسک یو 1112 شکریا ادا کړې دا د خبرونو تفصیل اوس د کرنسۍ سرو او سپینو زرو نرخونه خو د یوړې د مینه وروستو که تاسو نړیوال سیمایز علاقايي په حالاتو واقعاتو لوبو او موسم خبرونه اوریدل او کتل غواړئ نو د شپې په 10 او سحر 9 بجې په شمال ریډیو یوټیوب کتلې او په 98.6 FM اوریدل شئ د مین وروستو یو ځل بیا هرکلی اوس د کرنسۍ نرخونه یو امریکایي ډالر اخیستل په 1.8 روپۍ 15 پیسې خرڅول په 1.8 روپۍ سعودي ریال اخیستل په 3 روپۍ 90 پیسې خرڅول په 4 روپۍ 50 پیسې کویتي دینار اخیستل په 519 روپۍ 50 پیسې خرڅول په 560 روپۍ وی درهم اخیستل په 15 روپۍ 50 پیسې خرڅول په 14 روپۍ 50 پیسې نن په پیښور کې د سرو او سپینو زرو د یوې تولې نرخونه یو توله پاسه په 1,03,300 یو توله پوند پاسه په 1,03,300 او یو توله سپین زر په 100 روپۍ دا د کرنسۍ سرو او سپینو زرو نرخونه اوس د لوبو خبرونه د شاه خالد سره خو د یوړې د مینه وروستو ستړي مشه وخت مو په خیر د لوبو خبرونو سره زه شاه خالد یم د یو دېرش پاکستاني ټیم دسته انګلینډ ته روانه شوې ده په دغه دسته کې 20 لوبغاړي او 11 د کوچنګ سټاف شامل دي د پی سی بي چیرمن احسان مانی سره د هغه ښځه هم د ټیم سره سفر کوي یاد دې وي چې د دې دواړو د کرونا وایرس ټیسټ منفي راغلی و او پاکستانی ټیم انګلینډ ته په رسېدلو به د کرونا وایرس ټیسټ کولی شي او هلته به 14 ورځې قرنطینه ساتلی شي یاد لري چې د پاکستان او انګلینډ ترمنځ 3 ټیسټ او 3 T20 میچونه لوبول دي اولنی ټیسټ به په 5 اگست لوبولی شي دا و د لوبو خبرونه اوس د موسم حال اکرم خان سره او د یوې بړې دمې لپاره که تاسو نړیوال سیمایز علاقايي په حالاتو واقعاتو لوبو او موسم خبرونه اوریدل او کتل غواړئ نو د شپې په 10 او سحر 9 بجې په شمال ریډیو یوټیوب کتلې او په 98.6 FM اوریدلی شئ یو ځل بیا هرکلی اوس د موسم په حال یو نظر د محکمې موسمیاتو د پیشنګویي مطابق په راتلونکو 40 غنټو کې به په ضلع باجوړ او دیر کې په اسمان ورېځې موجود وي خو د باران امکان نشته د تودوخې لوړه درجه به
40 وي کمه به 18 وي لوړ به سهار په 4 منټه او 15 بجې راخیږي ماښام به په 14 منټه او 2 بجې پریوزي دا د نن خبرونه نور خبرونه دپاره د شمال ریډیو سره اوسئ اوس ما اکرم خان شاه خالد او پروډوسر سلیمان دانش لا راکړئ اجازت د الله په امان شمال ریډیو ستاسو د زړه आवाज اوریدل یې مه هېروئ. شمال ریډیو تاسو ته کلیوال سیمایز او نړیوال معلومات درکوي. کو تاسو غواړئ چې زموږ سره تماس ونیسئ نو زموږ د ټلیفون شمیره ده 094222 یعنی 0942 222 433. اوس تاسو د پلی سٹور نه د شمال ریډیو اپلیکیشن هم انسټال کولی شئ یا په shamalradio.com هم مونږه اوریدلی شئ. کو تاسو غواړئ چې مونږ ته خپل پیغام راولېږئ نو په خپل موبایل کې به د میسج لیکلو ځای ته لاړ شئ SR به ولیکئ بیا به خپل او د کلي نوم ولیکئ او د پروګرام په حوالې سره به مونږ ته خپل رائے په 4471 راولېږئ. شمال ریډیو د کمال ریډیو شمال ریډیو 98.6 FM